بسم الله الرحمن الرحیم. تمام تعریف د هغه پروردګار عالم د پاره چې عدل او انصاف خوښوي او محبوب ګڼي، ظلم او زیادتي ناخوښي او مبعوث ګڼي. هغه رب کائنات چې صلح رحمت جوړ کړی دی او بیا صلوات و سلام په حضور نبی رحمت صلی الله علیه وسلم باندې چې دشمنان دوستان جوړ کړی دي. صلح باعث رحمت ګڼلې ده او جګړې یې په محبت باندې بدلې کړې دي. او هغه محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه ذات دی دنیا ته د عدل او د انصاف یو عملی نمونه پیش کړی ده. معزز حاضرین سامعین، نن به موږ په د جرګې چې د پښتو د روایاتو یو عظیم د عدل د انصاف او د پښتو یو عظیم پہچان دی، هغه جرګه سیستم او جرګه نظام. نن په هغې باندې مونږ لږ ته نظر اچو. جرګه د پښتو یو پټکی دی، د پښتو یو روایات دي او په قبایلي علاقو کې په دیهي علاقو سره سره دومره یو مؤثره سیستم و چې هغه ښارونو ته او آبادیانو ته هم منتقل شوی دی. خو افسوس او صد افسوس چې په دغه سیستم او په دغه جرګه نظام کې څه خرابیانې، څه پیچیدګیانې، څه چیلنجز داسې راغلي دي چې هغه د عدمي اعتماد او د عوامي د اعتماد نه بالکل هغه خالی ګرځېدلي دي. اوس جرګه په هغه روایاتو باندې، په هغه رسم باندې، په هغه طاقت باندې، په هغه قوت باندې، په هغه انداز باندې، په هغه نهج باندې نه د روانه چې د پښتو کوم روایات وو. اوس د هغې بالکل خلاف روانه ده. راځي چې د هغې هغه چیلنجز، د هغې هغه پریشانیانې، د هغې هغه نقصانات په ګوته کړو او بیا د دې اصلاح هم وکړو. د ټولو نه اول په جرګه نظام کې چې د کمی خبرې فقدان موجود دي او د کمی خبرې په وجه باندې د جرګې نه هغه اعتماد د عوامو ختمیږي، هغه غیر جانبداري چې هغې کې د غیر جانبدارۍ فقدان دی. اوس همیشه دپاره په جرګو کې کوم نظر واچو، غور و خوص په باندې وکړو، نو هغه چې کومه غیر جانبداري به وه د مشرانو، نو هغه اوس فقدان دي او اوس د یو فریق طرف ته جوکو، اوس د یو فریق طرف ته خاص پاغي باندې نظر ساتل دا چې کم دی نو جوړه شوې ده چې دا وجه د عدم اعتماد جوړیږي. دویمه وجه د رشوت او د سفارش ته چې رشوت خوري پکې انتها درجې ته رسېدلې ده، سفارش پکې انتها درجې ته رسېدلې ده. یو دویم نقصان دی. یو بل نقصان په دې کې د اسلامي شریعت نه لرېوالی دی، د پوهې نه لرېوالی چې اسلامي اقدارو، د اسلامي شریعت او د دین چې کوم هغه پوینټونه دي او کوم د هغې لاره ده، د هغه پکې نه اختیاریږي. د باشعوره او تعلیم یافته مشرانو کمې چې دا ټولو ته پته را چې په موجوده وخت کې انتهایی کمې د هغه مشران چې باشعوره دي، باحیا دي، باعزت دي او د پګړۍ او د دستار او د تجربي خاوندان دي، د هغې نه دا جرګه لاړله کم خلکو ته، ټوپک مارو ته لاړله، بدماشانو ته لاړله، مافیاز ته لاړله او هغه خلکو ته لاړله چې کم سړی په زور او په زبردستۍ باندې هغه خبره پتا باندې د منلو کوشش کوي، اگر چې هغه د اصولو، د قوانینو، د آیین، د روایاتو بالکل برخلاف وي. د دې د وجې نه انتها درجې نقصانات په دې کې چې کم دی نو راځي، نو په دې کې باشعور او تعلیم یافته مشرانو د کمی په وجه باندې دغه دي، او بل د ریاستي قوانینو سره همیشه دپاره خبرې چې کوم دغه ټکرو خي. او څنګه چې ما مخکې عرض وکړو چې بدنام زمانه خلکو ته دا جرګې چې کوم دی ورځ په ورځه فریقین چې کوم دی هغه وړي، او دې وجې ته وړي چې هغه وایي ما ته په یو ناحقه کې ما ته خپل حق ملو شي، په یو زیاتی او په ظلم چې کوم دی نو ما ته معاف شي. او دا د معاشرې د ټولو نه عظیم نقصان دی چې کله عدل او انصاف چې کوم دی نو هغه نه ملاویږي. تحریري طور باندې د فیصلې لیکلو چې کوم هغه طاقت او کوم قوت دی هغه هم چې کوم دی نو په دې کې نشته دی. د طاقتور او د کمزوري ترمنځ چې کوم توازن دی هغه عدم توازن دی، یعنی کمزوري ته په یو نظر کتی شي او طاقتور ته په بل نظر کتی شي. دا زموږ ستا په معاشره کې عام دي، تم ته خبرې، زم ته خبرې، ماشوم هم ته خبر دی، لویم ته خبر دی، طاقتور هم ته خبر دی، کمزور هم ته خبر دی. چې کمزوري سره کم سلوک زموږ په دې جرګه سیستم کې کیږي، زموږ په دې روایاتو کې کیږي، نو هغه ناگفته به دی، هغه د بیان نه بهر دی. نو دغه رنګ طاقتور او د کمزوري ترمنځ فرق زموږ په جرګو کې ختم شوی دی. او بل په جرګو کې سوداګري شروع شوې ده. داسې مشران مونږ ولیدل په د خپلو سترګو باندې، زموږ د تجربو نه تیر شو، زموږ ناسته ورسره وشوه چې باقاعده په جرګه باندې سوداګري کوي، باقاعده په جرګه باندې د پیسو
او د نوټونو باقاعده چې کوم دی نو هغه یو مدعي سره خبره کوي چې دونه پیسې په دونه طریقه په داسې انداز باندې هغه به تاله خبره کوي نو چې سړی پیسې واخلي او په پیسو باندې نو به لازمي طور باندې د عدل او د انصاف جنازې هغه به ضرور وباسي. دغه رنګې په فیصلو کې تاخیر دا یو ډېر لوی نقصان دی چې موږ په خپل تجربه کې وکتل په دې لږ عمر کې چې په ډېرو جرګو کې قرآني صرف په دې وجه تاخیر او هغې فیصلې کوم دی توالت ورکوي. اوس د تاخیر هم ډېر وجوهات دي چې هغه ستاسو په علم کې ده نو تاخیر هم یو ډېر عظیم او لوی نقصان دی. د جرګې تشکیل کولو کې سیاسي یا ذاتی یا اصولی چې کوم قومي اثرات بھی پدې کې موجود دي. قوم پرستی، نسل پرستی، علاقه پرستی، محله پرستی او زبان پرستی، قوم پرستی، قبایل پرستی دا د جرګې په تشکیل کې او یو مدعیم دا کوشش کوي چې زه هغه انسان د خپل جرګې مشر جوړ کم چې هغه د جرګې قابل دینی خو ما راپاره د جنګ وکړي، هغه د جرګې خصوصیات په هغه کې نی خو ما راپاره د جنګ وکړي. نو دا د پښتو روایاتو چې کوم عظیم سیستم دی جرګې ته ډېر غټ نقصان ورسولو. دغه رنګې په ضمانت غیر محفوظ چې څومره ضمانت اخیستل کېږي نو هغه غیر محفوظ وي او په واپسې کې ډېرې کوتاهیانې وي او د هغه ضمانت چې کوم اخیستل کېږي چې اکثر اوقات او په داسې ځایونو او داسې واقعات موږ وکتل چې هغه بیانولو سره انسان له شرم ورځي او انسان سترګې د شرم نه ښکته شي چې یو غریب او یو کمزوري، یو لاچار، یو مظلوم د هغه چې کوم ضمانت ته په کوم طریقه باندې په کوم انداز باندې هغه خوړل کېږي، هغه ضایع کېږي، هغه لګي او نور ضمانتونه د بیا غوښتې شي او په فیصلو کې تاخیر راولي. دا هم یو ډېر لوی نقصان دی. دغه رنګې په فیصلې کولو نه بعد چې کومه فیصله ده او کوم حقوق هغه نه صادر کېږي. لکه داسې مسایل موږ لیدلي چې کلونه وشي خو هغه مظلوم ته خپل حق نه ملاویږي. ظالم هم هغه رنګې د ظلم په بام باندې ولاړ وي، هم هغه رنګې هغه بریتون تاوي، هم هغه رنګې چې کوم هغه پیغورونه ورکوي. مظلوم، یتیم او هغه خلک چې چا دپاره مشرانو فیصله کړي، مشرانو کې هغه قوت، هغه صلاحیت موجود نی چې بیا پې باندې هغه خبره ومني چې د هغې د وجې نه هغه دشمني نوره هم چې کوم دی نو بیا زیاتېږي. دغه رنګې د ښځو چې کوم حقوق دي هغه پکې پامال کېږي. همیشه دپاره د ښځو نه په زنانو نه په جرګه کې نه تپوس کېږي، د هغې د وراثت نه محرومه کېږي او چې کوم د نکاح او د طلاق مسلې وي هغه د طلاق مسلو کې هم چې کوم دی براه راست زنانه چې کوم دی نو هغه پکې نه انوالو کېږي. نو دا پکې انوالو کول پکار دي. دغه دی یو څو چند د جرګې خرابیانې. انشاءالله العزیز تاسو ته به د جرګې ښه اړخونه هم چې کوم دی نو ښایو او زما د دې خبرو نه غرض او مقصد دا نه دی چې ټول مشران داسې دي، ځکه چې تاسو ته پته را 15 واړه ګوتې برابر ني. ښه خلک هم شته، خراب خلک هم شته، عدل او د انصاف والا خلک هم شته او ظالمان خلک هم شته، رشوت خور هم شته، سودخوران هم شته، سوداګر هم په جرګو کې شته، د جرګې ساق ته نقصان رسولو والا خلک هم شته، خو د جرګې پټکې ساتلو والا خلک هم موجود دي، د جرګې عزت ساتلو والا خلک هم موجود دي، د عدل او د انصاف په بام باندې ناز خلک هم موجود دي. سر کټ کېږي خو رشوت نه اخلي، سر کټ کېږي خو ضمانت نه خوري، سر کټ کېږي خو هغه انسان چاته ښکته کېږي نه. داسې خلک هم په معاشره کې موجود دي. انشاءالله العزیز په بل ویډیو کې او په بل پیغام کې به تاسو ته د جرګې اصلاح چې په کومه طریقه باندې موږ په دې فتنې په دور کې خپلې جرګې ښایسته ښکلې جوړ کړو چې زموږ روایات باندې برقرار او خلکو ته عدل او انصاف په درشل باندې ملو شي. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان. السلام علیکم.